بسم الله الرحمن الرحيم. بحث نمبر 7 کفارت الصوم. د روزې د کفاره بیان کوي چې قصدن روزه وخړله اکل سره او شرب سره او جما سره وا نو هغه باندې کفاره لازميږي. نو کفاره به څنګه صاحب د قدرت فرمای مثل کفاره الظهار، زهار بشان کفاره به او زهار کفاره خپل قران کې ذکر ده. اگر چې بیان د زهار رستور روان دي او خلک چې حواله ورکړي دا چې ورکړي چې مخکې ذکر شوی نو دا حواله هم د دې په وجه ورکړي چې قران خو هر مسلمان ته بیا دي دغه احکامات به ذهن کې نو ذکی ولک په زهار کې چې دا والذین یظاهرون منکم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه اول غلام آزاد ولدي نن سبا غلام نشتري فمن لم يستطع ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا. نبي دوه میاشتې روزي نیولې او که به دغه طاقت یې نه وي ومن لم يستطيع فيطعم 60 مسكينا، شپږ مسکینانو ته روټي ورکي دوه ټیمه سار او بیگا او کوي چې د هر مسکین ته د روټي قیمت ورکوم نو پاوکم 2 سره غنم دی ورکی یا دغه قیمت دی ورکی کوم دی چې ورکی هلته به قیمت کوي. تاسو راسي بده باندې نو بده عنوان کې درې مسلې دا اوله مسله شولا مقدار د کفاره خو دلو کفاره الظهار بشاندا اومغه ترتیب هم دی. وسوالدار کفاراتو کې با تداخل کیږي کنه چا روزه قصدن خړلې ده نو یو روایت دار درې روایتونه دي چې مطلقاً به تداخل کیږي ځکه بنا د کفاراتو چې دا په اسانتیا ده چې څومره اسانتیا پیدا شي او دویم دا ده چې د یو رمضان کفاراتو کې به تداخل کیږي چا 2 روزي خړلې دي یا یو بس کړي بګي یا بګي جما کړي یا یو کې جما کړي بلکې وبس کړي یو کې جما کړي بلکې خوراک کړي. بهرحال یو رمضان کې چې 2 روزي 3 شلی ارز عمرې داغه کوم کفاره لازم دغه کې به تداخل کیږي یعنی یو کفاره بټوره د بار کافی وي او کله 2 رمضانینو نو که په څه طریقې سره روزه ماته شوی و هر یو د باربا بیل بیل کفاره وي. او درې مرایدا ده کچره 2 رمضانو کې روزي خړلې او په سبب جماعي خړلې یو کېم جما کړي بل رمضان کې جما کړي دا نو دې صورت کې تداخل نه کیږي. یو رمضان د روزي به بیل کفاره وي او د بل رمضان د روزي به بیل کفاره وي. د دین علاوه چې څومره صورتونه دي ټول کې به تداخل کیږي نو که په یو رمضان کې 2 بیرې 3 بیرې لس بیرې جما کړي روزي ماتي کړي یو کفاره کافی ده. او که په 2 رمضانونو کې خوراک کړي اسکاک کړي یو کې جما کړي بلکې خوراک اسکاک کړي دي دریو کې کړي څلور کې دا شوی دي بر صورت به یو کفاره کافی وي. عمده مفتابه رائے ده مفتی رشید احمد صاحب رحمه الله علیه کړي دي. خجی مخکې راځي دویمه مسله ومن جامع فيما دون الفرج فانزل فعليه القضاء ولا كفاره عليه. چې جما وکړل فيما دون الفرج کې خزي بلاس خېټه وغيرها باندې کار خپل پورا کو نو قضا به لازمي کی کفاره به نه لازمي کی. قضا ولی لازمي کی ځکه جما موجوده شول مانن چې هغه انزال کیدل دي او کفاره ولی نه لازمي کی ځکه کفاره لازمي کی چې جما صورتن هم موجوده او دلته صورتن نشته او هو العلاج هغه ادخال الفرج فی الفرج دی غنشته لنډه د عادت چې د نفس قضا د بارا جما چې دا هغه مانن کې موجودین کافی ده. د سی به وایو د نفس قضا علت جما د مانن او یعنی انزال کېدل او د کفاره د بار جما ده
یا خوراک سکاک دی جما د مانن او صورتن مانن انزال وشي صورتن ادخال وشي ځان به پوهیږي ښا د کفارې د بارا جما علت د هغه جما چې مانن هم انزال بکی وشي او صورتن هم ادخال شوی او یا صرف ادخال وشي هلته به حکم د انزال کی نو دغه وخت کې به دا به کفاره لازمي او بلم بس باوري د کفاره د پر بخوراک کسکا کوم مسله ده چې صورتن به هم افطار شوی صورتن او مانن به افطار وي صورتن به افطار وي او مانن به افطار وي صورتن افطار دا څه شي قصدن تیر کی او دا څه شی وی چې هغه باندې غذا حاصلېږي یا دوايي د پاره او یا لذت د پاره او مانن افطار دا چې مېدی جوف معده یا جوف دماغ ته ورسیږي په خپل پوهه نشولې نو صورتن او مانن جما سره کفاره لازميږي او صورتن او مانن خوراک سکاک سره کفاره لازميږي صورتن دا چې قصدن څه تیر کی او مانن دا چې جوف دماغ جوف معده ته ورسیږي دا خبر زین کې کې نستلې او کچري جما صورتن هم نو موجوده یعنی انزال شو بغیر د لمس نه بغیر د ټچ کېدل نه به روجم نه ماتيږي د سره ومن جامع فيما دون الفرج فانزل فعليه القضاء فانزل قيد لك ولا كفاره عليه درېمه مسله په دې عنوان کې وليس في افساد الصوم في غير رمضان كفاره بس دا قاعده کلیه ده غیر رمضان کمی روجی دي کاغه چا قصدن خو له نفلی دا او واجب اخر ده قضای رمضان نظر والا بر صورت به کې کفاره نه صرف او صرف قضا به کې لازميږي او وجه دا چې کفاره ال لازميږي دا یو لوی عقوبت ده چې کله یو لوی ګناه وکي دا چې روزي نیولې ماته کې انعامت بقد څنګه او سره سم نه لګي زغه سره بورن نه لګي مخکې راځي اتم عنوان اصول الشيء بالمنفذ منفذ تکم شی ورسیږي نو وخت موږ دا خبره وکړه ولې چې صورتن او مانن افطار وشي البا روجم ماتيږي قضا او کفاره به لازميږي او باغې کې مانن افطار چې ده کنه دا ضروری دی مانن افطار هغه د روجي د ماتوالي د بارا کا روجي د ماتوالي د بارا مانن افطار لازمي دی او مانن افطار هغه د چې جو په دماغ یا جو په مېدی ته ورسیږي مانن افطار لازمي دی کوونه رسیږي به روجا نه ماتيږي اوس مثالونه تو ګورئ ومن احتقنا کچا احتقان وکو وهو صب الدواء في الدبر او استعطى وهو الدواء الذي يصب في الانف پوزي کې چول شي او اقتر في اذنه وګونه کې دوايي واچولا دري او داوا جائفتن یي دوايي په جائفه زخم باندې واچولا هي الجراحه التي وصلت الى الجوف هغه ته ویل کی او اما یي دوايي په اما زخم کې واچولا اما چاته وي هي الجراحه التي وصلت الى ام الراس دماغ ترسي نور سره ولګوا بدواء رطب لم دواء وکا ووصل الى جوف او دماغه افطر وليس بدي صورتونو کې صورتن هم افطار موجود شلو قصدن یې کار کړی دی جوف دماغ جوف معده ته قصدن ورسېدلو همدغه شان ماننم دا مانن څه دا جوف ته ورسېږي کنه صورتن قصدنی صحیح ده
او مانن جوف دماغ جوف معده ته ورسی کی داسې شي چې یا پکې غذاوي یا پکې دواوي یا پکې د لزوز دي کې دوا ده کړه ورسېدلې به دې سره جديد جزئیات دي او ها قاعده مرسله مخکې وای قاعده ده الفطر مما دخل والوضوء مما خرج فطر الرازي روجا لماتيږي چې څه داخل شي او دس علاماتيږي والوضوء مما خرج شي تروزي خزي بشرمګه کی دواګ دي ښا سمرس د پاره نو روجا ور سره فاسديږي کنه نو دغه جوابدار چې دا دوا بيخي دن نګدي او دغه اثرات خېټه درسي نو روجا ماتيږي او دویم زنانه ډاکټر زنانه او د پاره بشرمګه کلاس ور کوي کړي دا دستانیه چوری کلینی نو به روجا ماتیږي کنه نو کا د لاس دستانی وچ وی وردن نکړو او بس رويست به نه ماتیږي او کلون وردن نکو به روجا ماتیږي ویلونواله ترسي او که به وردن نکو به رويست به وردن نکو ویلون شوه به ماتیږي دا د ګوت خاوند د ګوتیم دغه حکم دی ګوت ورکړه بخیا خو اثر دی ورور سواله ابه بس رويست له ولمده و به وردن نکړه دا شی باندې کېږي دا خدای نه ولې زیاده نن به بچ ساتي ما را منه ما رأيت منه ولا رأى مني د سې حدیث کنه الټمی ویلو همدغه شانکارم پکار دی دا قیمتي شی دی خو کتو د بارا نه هر شیخ خپل حیثیت طریقه نه نو شیخ سی وای دوغوتی پټې دې په لکونو باندې کیږي او شناخي مزي پکېږي نو دا مزي پکېږي خدا په پټه بکار کې کته ودی قتل به ورسره کې دي شی قیمت پورې متمنو کوي خجی درېمه مسله بچي معلومولو د پاره مشینګری غدن نه داخلي مخکې وسیم داخلي کنه نو باغی باندې خامخا د دخول د اسانتیا د پاره څه دوی مګي ماشين داخلي نبیم لون شدن نه داخل شو بس روجه ور سره ماتيږي پاتې شو لدام مسله اگر کړه دې مسله نه د حظر اباحت ده چې دغه شان بچي معلومول الګ دیو کې جنې د جایز ده کنه نو جواب دار بالکل جایز ده لیکن سممانات خو نشته راسي بدی هیڅ ممانات به نشته چې وشي به هر چاته بدلېږي او کله مخکې نه څوک وي چې دغه شان دي هم صحیح ده البته د دې د پاره ورتل التغه شرمګا بزنانه ته کولاوي هغه به به ماشين وردن نه کوي او به ته بدلېږي نو دا د سکرونه دي چې به د ضرورت خپل عورت خزي د ښکار کول خزي د بارم جایز نه دی او به د ضرورت ادا کار دی دیو جن نه دی وکړ او کنور د سترقې راوتی چې بارانه به ګرځي را ګرځي معلومول شي عورت به نه ښکار کیږي زنانه ته د نامینه ترګټنو پورې زنانه د پرم عورت ده کنه نو کبرې یا په کپلو کې بس به صحیح ده خجی باب په ذریعہ باندې دوا خلق دن نه وزیدن څه خاص مرزي صابندي و غیره ابا په خلی کنه الوګي تیری نو د دې خوا ما یو اسانه طریقه د ګرمو بو تکینی بدغه سر روزنه ماتيږي او دیم دا چنن سبا کوم گیسونه میسونه راوتی دي نو هغه که چاو باغی من روزه ماتيږي ښا همدغه شان انهیلر ورته وي د کوم گیسي دي دوايي د نبوجي د سر روزه ماتيږي خزي د یا سړی د خاص مرز د بره ګولې چی د جبې نه لاندې دي مشون کې راغی سراتم خېټه درسي نو روزه ماتيږي مریضان ډایلاسیس کې ډایلاسیس وته اسبه جنینا پاکي بارکي او دنه کوي ګردو مریضان چی ندل ته جو په دماغ یا خېټه ته سرسینا لہذا روزه نه ماتيږي دغشن اکسیجن چی نو اکسیجن خالص گیس دې کې مسراتی کنه
نو که بده کې څه دوايي وایي شامل کړي به بده کې روزه ماتيږي مرحل دې ټولو مسلو دارومدار اب دو شینو باندې چې صورتن مفطار وي او مانن وي نو کوم ول روزه ماتيږي ال تدغه او کوم کې چل نه ماتيږي نو بکی خجی همدغه شان رأس الذکر چې بده کې احلیل چوته وي بدی کې چا نلکا ور داخله کړه دا د مخ کې مسلې سرویل پکار دی او مخ کې راځي ورلا وین اقتر فی احلیله لم يفطر عند ابي حنيفه ومحمد رحمه الله وقال ابو يوسف رحمه الله ويفطر روزه ما تشول او فطور شیخانو بقول احلیل راس ذکر کې چې دوايي واچي روزه نه ماتيږي امام یوسف سے وای ماتيږي د دې اختلاف دارومدار بدی دی چې مسانی درسی کې نه رسی امام یوسف سے وای سوری بکیری د دوی مسانی درسی چاڅ کې نه ماتيږي شیخین وای طرفین نه ماتيږي ځکه چې نه رسیږي نو جدید دور کې اتباع او تجربه سره معلومه کړي چې نه رسی لہذا فطور الطرفین فقول الله هم دغه شان نلکی داخلي پکې نلکا کله کله بول بنش نو دې سره ماتي نه ماتيږي کا او که مسانې ته ورسي به بګي ماتيږي والخلاف فيما اذا وصل الى المسانه دي خود سې لیکل دي اما اذا بقي في القصبه لا يفطر اجماعا خنور کتابونه کې دي سې لیکل دي چې خلاف اله دي چې مسانې ته نه رسیدلې چې ورسيږي به اتفاقا ماتيږي نهم عنوان چې د مکروهات بیان دی روزه کې کم شي نه مکروه دي دی عنوان کې درې مسلې دی اوله مسله ومن ذاق شيئا بفمه چا چې په خپل باندې څه شی وڅکلو تیرې نه کو نو روزه نه ماتيږي ښا البته دا کار مکروه دی بغیر د ضرورت چې کوي دا کراهت وجه څه لما فيه من تعريض الصوم على الفساد دا خبره مې ورون کوله صوم فساد باندې بشکول جدي دا مکروه دي دلته فساد باندې بشکیږي کې دې شي دن نشي دیو جن بيزي خلک یو باچول او غلغلې کول دې کې د ټول صورتونو کې صوم فساد باندې بشکیږي دا شان ځوان جان سړی دی خو نه ویني کړی دا استاد لور دا او سر سر پروژه کې سمو دي هلکه ته خبرون واده کړي اوس غلې کینه دلته صوم چې کوم دی او به ور سره هغه اغل بغلم شي نو بدی صورت کې به صوم تعریض الصوم على الفساد دغه کبزان منی منی دا قصه دی راشوي وا برحل دا کراهت مسله ده چې کله ضرورت نه وي که ضرورت وي به کراهت نشته ده دیم کراهت مسله په فرضي روزه کې ده نفلي روزه کې کراهت ولا قصه نشته ده مجموعي تور درې صورت شو دویمه مسله په دې عنوان کې ماشوم دې او مور اغله خوراک په خله کې پستۍ به ماشوم لور کوي د دې دوه صورت دي که ماشوم له دې خوراک نه لابودي وا هم دغه شان پستولونه نه بغیر د کراهت جایز دي ضرورت دي الضرورات تبيح المحظورات څوم نمبر ماده وا 20 نمبر مخکې مسله کې ملګي او کچري ضرورت نو لابودی نو بل څه طریقه کېدل یا بل څوک د سیو چاغي ولا بخله کې بسته کړي وي نو به چونکه تعریض الصوم على الفساد ده نو به مکروه ده نو ضرورت کراهت ختمه یو که ضرورت نو مکراهت به موجود وي ويكره للمرأة أن تمضغ لصبيها الطعام إذا كان لها منه بد بأن يكون عندها صغیر هغه ولا بستګي کنه یا حایز خزه هغه ولا بستګي یا طعام چې محتاج مزغه ته ونه دریم عنوان ومزغ العلك لا يفطر الصائم ويكره کچا ګون چې ده کنه هغه خلک جوړ را جوړلو نو روزنه ماتي مکروه ده ګون یو شی دی هغه کې څه مزه رنگ خوان چې بکینا چې هغه جوړ سره تیر شي بس خلک یې لري هیڅ پدې کې نه لګي شي مکروه وځکه چې کې شي تیر شي
نو بدی کې تعریض الصوم علی الفساد ده رسی بی ماتی کې ځکه نه چې جوف دماغ ته او جوف معدې ته څه قصدن داخلي کې نه صورتن موجود دی نه افطار نه صورتن موجود دی نه مانن موجود دی تصور رسیدلی او نن سبا د چیونګم چی کنه چیونګم څه ته وایي دا چینګم نه چیونګم انګلیش مې ده نو د دې کې چون کې مزي رجول سره تیریږي خلاړو سره یا نسوار دي دغه شان سیګریټ نسوار سره لګي نه دي ذرات تیریږي وخت چې مسله وکړه چې جبې دلان دي دوايي دي شوګر وغیرہ مریضان دي سره روزي ماتيږي ښا رسې بده باندې ځکه صورتن مانن افطار راځي قاعدم بکې ولګولا مخکې راځي لسم نمبر عنوان اعذار مبيحه للافطار 5 پنځه اعذار دي چې هغه سره روزه ننیول جایز دي رخصت دی بکی رخصت ان شاء الله بیان برات راشي وکړه د نن هم کړه رخصت پوره قصې دي یو عزیمت یو رخصتي شرعي حکم بدو قسمه دي عزیمت هغه حکم ته ویل کیږي چې ابتداء فرض شوی وي او د بندګانو د اعذار سره هیڅ قسمه تعلق نه ذکر روزنی ول ولاړه باندې منځ کول زمکه باندې سجده لګول او رخصت هغه حکم ته ویل کیږي چې ابتداء نه مشروع یا ابتداء مشروعي خدای بندګانو د اعذار سره تعلق وي سفر دے مرض دے روزه منی قیام نشي کولای ناس ته منځوکه اشاره او که سجده نشي کولای دې ته رخصت ویل کیږي ان شاء الله به کړو وي رخصت اقسام دي ښا رخصت حقيقي او رخصت مجازي او به هر یو دو اقسام دي څلور اقسام ترسي نو دلته راته اعذار مبيحه افطار بیانې پنځه دي يجب في الاربعه الاول القضاء وفي الاخير الفديه پدې پنځو اعذارو کې پولنو څلور کې راته د خیر سره روزه ننیول جایز دي خو قضا براوړو او باخري کې به قضا هم نشته صرف فدیه بوي اول عذر مرض دی کې وسړی مریضو روزه بالکل نشونی وله ممکن ورته نه و یې نیول شو له مرض کې زیادت راتللو خپل تجربه شوی و یا ډاکټر و دی ویلو حاذق نیک طبيب ورته ویلو چې روزيني ول سره درو مرض کی زیادت راځي نه یا بالفعل د روزيني ول طاقت نه و یا بالفعل طاقت وو خو مرض کی زیادت راوصل کم من کراتللو او که کیفن راتللو کم من مخ کی زرخه کېدل وسنه کېږي او کیفن معنا غ تقریب مغرب سیوا کېدلو نو بدغه صورتونه کې اجازه د کروجنه نسیمی نسا به صاحبین وې دا عجز نه مراد په مرض کې القيام فی الصلاه ده کڅو قیام فی الصلاه نشي کولای اذا عجز عن القيام فی الصلاه مزامر الشبه ده خبر هل اصل مسله ما غدا بالفعل نشي ولا یا مرض کې زیادت راځي نه کې وسله په قیام باندې قادر نه دي خو چې روزه بالفعل ولا مشي او مرض کې زیادت هم ناراضي به نشي اجازه ورته نشته ومن كان مريضا في رمضان فخاف ان صام ازداد مرضه افطر وقضاء افطار بغي ور سره قضا براوړي فعده من ايام اخر قران کې الله ذکر کړی دی کجی دویم عذر دا سفر مساله ده سفر دی او کچره مسافری لا يستضر بالصوم ندو صورت دي فرضی روزه ده کنفلی ده کچری فرضی روزه ده بلکې دا تقسیم مکوي د مسافر دو صورت دي کچره رفقا ورسرو او ټول مفترینو روزه نه ونیولې نو بکاردار چې دام روزه ونه نيسي رسې بدی یا دویم صورت هم دغه ملګری دی حکم کې رفقا ورسرو مفترینو او نفقه د ټولو شریکه وا نبی بکار دروځونه نه سیاسم سفر کې دي ندا ولا افضل ده د ملګرو موافقت د دروځي نیولو نه افضل لیات ساتي ګورو نه هم شه دي اتفاق
او کچری د څه مسله نه و چې خوراک شریک دی ملګری ور سره دی نو به دو صورت دي کروجی نیولو ضرر ور کول نه دي نسی اسیم اجازه دی ورته ذکر روجن نیول مباح دی او ځان ته تکلیف ور کول دا جایز نه دی رسی بدی باندې او لکه مونږ ویلي درء المفاسد اولا من جلب المنافع ته منفعت حاصله 29 نمبر ماده وکا ته منفعت حاصله د روجنی سی خور سره ضرر هم دي او درء المفاسد خو اولاد او که روجو ته ضرر نه ورګي نو به روجنی ول بهتر دي مجموعي دوره څه صورت شو درې رفقا ور سره دي او ټول عام طور بوزه دي اے خوراک شریک دي په دې صورت کې نه نیول افضل روجو ته ضرر ورسي نه نیول افضل او کداغه صورتونه نه به روجه نیول افضل دي بهر صورت کې روجه ماته کی روجه ونی نسی امر سره سفر په دوران کې نو کفاری وغیرہ څه قصه بنشته صرف قضا به او یاد ساتي دا هغه صورت دی مولوی سی وګوته کې دی چې پښمنین په سفر کې راغله څټیم نو روزه شروع کیږي صبح صادق نه دغه ټیم کې دا په سفر کې دی اوسې کې بکور کې کوم مزیدار پښمنه رااله وایي سباسم کراچي دزم بنډي لاور دزم بس روزه نه نیسم دا نه ده جایز رسې بدی ها روزه نه د نیولې کساري کور کې خوراک کو سید کفاره بنشتره خو روزه نیولې وا او اراده و سفر کوم او ساري بکور کې خوراک کو کفاره به لازميږي بلکې دا یو مسله ده یو سړي روزه قصدن ما تکړه او به په سفر وته لدې لپاره چې کفاره نه وځي ختم شي کفاره دې نه ختميږي ها که روزه قصدن ما تکړه او به رستو مریض شو کفاره دې به ختميږي وخت اخر له اعتباري په احکام موقته کې مونږ ویلو کنه نو وخت اخر کې مریض دی او مریض له افطار په صورت کې کفاره نه دی هم نه او صبر چې د خو ضرورت ورته نو وسم دی لپاره وکړو خلم دې کنه نو که روزه نیولې وا او به ما تکړه سر او به رس دې لپاره سفر کوي چې کفاره رانه لري شي من سعى في نقض من سعى في نقض ما تم من جهتي فسعيه مردود عليه ولا نن ماده په ولګی دا صاحب مردود ده کنه رسې په خبره مخکې راځي کا وإن كان مسافرا لا يستزر بالصوم فصوم أفضل وإن أفطر وقضى جاز دام جائزة لاندې لیکلي ثم السفر ليس بعذر في اليوم الذي أنشأ السفر فيه حتى إذا أنشأ السفر بعدما أصبح صائما لا يحل له الافطار دا خبر مقله لكنا بخلاف ما اذا مرض بعد ما اصبح صائما دلته سيده او وجه لكل سفر حصل باختياره ده مرض عذر ده من قبل من له الحق ناغه بس معاف ده خجي وان مات المريض والمسافر وهما على حالهما لم يلزمهما القضاء دي دوړو د بار شریک حکم بیانې که سفر کې روزه نه ونیولې مرض په دوران کې روزه نه ونیولې هم دې حالت کې دیو کور تلاسم مسافر راغلی نه دی مړ شو مریض روغ شوی نه دی مړ شو په دغه صورتونو کې دیونه قضا ختم شو دا ځکه قضا بدل د ادا دی او کله چې ادا وینو قضا به وي نو چې ادا نه وي هغه اصل دی نو قضا هم نه وي اذا سقط الاصل سقط الفرع 48 نمبر ماده دسه وکنه اذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه 51 خجي مخکې راځي کیفیت د قضا بچوي واذا صح المريض وقام المسافر دا پکې بل مثلا ووري لکه مریض مثلا شل روزي خړلې دي او لس ورځې روغ روزي نه ونی ولیدونه د لس ورځو او به مړ شو کا د لس ورځو چونکه قوت ورته ملاو شوی نه دی نیولې نه دی فدیه به لازم ده بقيه لس ورځو نه ده مسافر شل روزي خړلې دي لس ورځې مقیم او به روزي نه ونیولې به مړ شو نه دغه لس ورځو فدیه به ورکړي کله کې اصل موجود دا څه ده کنه نو فدیه ولي ورکړي ځکه موږ بل قاعده ویلې ده
اذا بطل الشيء يصار الى البدل تسيو کنه 52 نمبر کې بدل دبو اذا بطل الاصل يصار الى البدل واذا صح المريض وقام المسافر ثم مات لزمهم القضاء بقدر الصحه والاقامه بقدر الصحه والاقامه وقضاء رمضان ان شاء وس کیفیت د قضا بیانې لکه قضا بڅنګ نسی مریض دغه مریض او د مسافر مشترک احکام دي تدریم حکم شروع شو قضا چې څنګه بکې نو موږ پرون ویلو قضا روزه کې تدابو نه د ضروري غیر متتابع اقسام کې وا ان شاء فرق وان شاء تابعه وان اخر حتى دخل رمضان اخر صام رمضان الثاني بوني چې وقتی دا وقد الاول بعده ولا فديه عليه فدیه بنشته روزه خونی ولې شي کنه او بل وجراده چې قضا کې حکم علی التراخی دی مونږ ویلو لکه قضا مطلقاً الوقت دی مطلقاً الوقت کې ویلو دي کې احناف راجح رائے دار چې دا واجب علی التراخی وي د څه وکنه خجی څلورم او پنځم عذر دریم او څلورم عذر حامله خزه د یریږي که خوراک ونه کم خېټه کې ماشوم ځای کیږي او مرضعه خزه ماشوم لپی ور کوي که خوراک ونه کم پي بنديږي او د ماشوم د پي او څه بندوبست نشته جایز ده ول چې خوراک وکي رسي بدی باندې درء المفاسد اولى من جلب المنافع دغه وکلکی لګي ښا او د بلم لګي ضرورات تبيح المحظورات او دا بلم لګي الضرر ازال او دا بلم لګي الامر اذا ضاق اتسع دا بلم لګي المشقه تجلب التيسير خجي او کچري غالب ګمانیو چې ماشوم بزایش ام دغه حکم دی ورله ځکه شریعت کې غالب ګمان حکم ده یقین وي او کچري صرف شک کې یا غالب ګمان ادا دي چې څم نه کیږي او بهم روزه ماتي به ته چوکي ونی سي سمي برابرې کوي او د مرجعي مسله اما مخکنی قیدونه بکی دي ګوره قبل ځای کې په ملاویدل به د ضرورت نشته خوراک ملاویدل نو بده باندې فدیم نشته لري قضا براوړي پنځم وزر چې هغه الحرم المفني سړی دومره بوډا دی چې بس نور نه خکېږي یعنی ټیک ټاک دی خو بوډا دی طاقت بروجونی ولونه شته ځان پوهه کوي ها ټیک ټاک مرز نه دی هغه وسره ونه لګي روغ رمټ دی په دومره د چی کمزوري په وجه بروجینی ول طاقت نشته نه د حکم دار فدیه دی ور کوي د روزې نه مخکې کې فدیه ور کوي سیدا او که روزې تیر شولې فدیه ور کوي سیدا که یو روزن تیریږي فدیه ور کوي سیدا فدیه بیان به وکړو په کوم دو سره غنم ورکول دي صدقه فطر کم مقدار دی دغه قیمت ورکول دي رسې بده ور سره بل مسله اندي اهمه که یو سړی مریض دی او مرض یې دوام مونیولو او غالب ګمانیدار چې نه دی خکېګما نه دا هم په شیخ فانی په حکم کې فدیه دي دروځو ور کوي نو مرض دایمي په حکم د شیخ فانی کې دی نو یو خبر ډیره اهمه ده چې دا موږ تاسو یاد کو یو مخکې مرض یو دا مرض دی فرق یې سره ملي سم مخکې هغه مرضو چې سړی مریض شو او اتفاقا او غالب ګمانیدار زبد خیر سره خشمه د تلفیدی مدی مثلا نشته دا باقاعده تور با باقاعده تور بروجینی سیکا سمویل بل شي ته سوچ یو سړی مریض دی روغ رمټ دی اتفاقی تور مریض شو او غالب ګمان یقیني داده مزه روغي کوم روزه بني ولې شمن وصل له کوم داده فدی می دي کار نه ورکی تبر خیر سره به قضا راوړي چروغ شي کداغه حالات کې وفات شو لزوړ حکم تیر شوی دی بس تامه به قضا اصل نو قضا نو او دوی ماغه مریض دی چې هغه غالب ګمان داده یا ډاکټر ته ویلي دي ستروجی نشنی والے او تر موت نشنی والے دا وس د شیخ فانی په حکم کې په فرق پوه شولې نه د حکم داري فدیه دی ورکی خدا کڅ ټیم د روزي طاقت ایراله روزي نیول باندې قادر شو
نو دم مو پس غزول مریض توا وختلو څومره فدیه مخکې ورکړې ختمه بس به قضایي راوړي پوهېږئ به دي نو درنیر نشي والشيخ الفاني الذي لا يقدر للصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا ولو قدر الشيخ على الصوم دا خبر ما وختي وکړه که قادر شو نو به باطل چې حکم د فدا کا يبطل حكم الفداء ولي ما جاز لعذر بطل بزواله 22 نمبر ماده او قاعده مرسل وای کنه لان شرط الخليفه استمرار العجز خلیفہ خو له کار ورکی چې اصل کې عاجز وي ها او بنې ته به ممکن څه نه ده مخکې راځي كما يطعم في الكفارات ناقص والشلا يولسم مساله لاندې قاعده لیکلي هو ټیم به رواني ولګي امام شافعي رحم الله شیخ فانی په حکم دا مریض کې اخلي واذا عجز له صوم نفش به المريض موږ ورته وی شیخ فانی مقیاس کو مریض باندې شیخ فانی کې هو نص وارد دي قال الذين يطيقون کی حضرت عبد الله ابن عباس فرمایي دا مریض شیخ فانی مبارک دي او د قیاس په شرایطو کې دا چې کوم د کې مقیس کې نص موجودي چې مقیس کې نص موجود او به بل قیاس کې دا قیاس باطل دی قیاس خلق دې لپاره کوي چې نص نشته لري او کدا غفن نه در کوي لا مساغ للاجتهاد في مورد النص دا وکنو نصم نمبر ما دا ديار لسم نمبر ښه او کدا غمزنر کې برم لګي مریض کې حکم خلاف القياس ته پکاردار شهود شهر رمضان راغله سبب موجود دی به مت روزه منیسا اما ثبت على خلاف القياس وغيره لا يقاس عليه ولا يجوز القاعده ولا يجوز المسير الى القياس مع وجود النص دي قاعده بتور ویل يولسم مثلا مقدار د فديه د صوم دي ومن ما توالي قضاء رمضان فاوصى به اطعم عنه وليه لكل يوم مسكينا نصف صاع من بر او صاع من تمر او شعير نور قسم کړي دا بدی مخکې قصه رشوي ده نزل تیویل اوصى فاوصى به وصیت وکړو که وصیت نه وکړي به ورسو باندې نه د لازمه هغه ورکی د خپل مړي د فیدې لپاره او ټول ورسه بالغ د ټول اجازه یا د چکه مې سورسه د خپل سینې ورکی فیدې بالکل ورکول شي ویات ساتي دا وجوه صدقات واجبو کې نه حسابيږي به صدقات نفلیو کې لہذا به ارزه کې ورکول شي دا واجبو نه نشولا امید دې چلای او بخیم بده سره او دا خبره سره صوم رمضان نه ده بل روزه پاتې شوی و نظر وغیرہ ولاغي کوم دغه حکم دی حجی دولسم مسله ایجاب العبد على نفسه بالفعل یو سره بزان باندې روزه لازمه کی ندی دو طریقې دی یو باقاعده نظر ومني ما باندې روزه لازمه دي تقولي التزام وي او یو فعلی دی نفل منزي شروع کو نفل روزه شروع کړل او ما تکړه نو سپي قضا لازم ده ومن دخل في صوم التطوع ثم افسده قضاه دو حکم لګي چې نفل روزه شروع کړه اول دا د اخر ته به رسید ادا ده او کدا ونه شلمات دي کو وسله قضا راوړي دا د حکم ده اوس نفل روزه ماتول جایز دي کنه مسله خدا را کم صورت کې ما تکړه قضا لازم ده بصنعه او بغیر صنعه خپل سنت سره ما تکړه او بل په ما تکړه قضا به لکه حایز خزه عام خزه د روزې نیولې و هي زیراله نو بصنعه نه ده کا دلته قضا واجب ده اور سره مسله دا چې نفلی روزه ماتول شي کنه جایز ده کنه ده نو بغیر د عذر علماء فرمایي نفلی روزه دی ولی ماتول صحیح نه دي مباح نه دي او کچري
عذر به جایز ده عذر نه انتي آسان دي چا سره ملمي یعنی څوک ملمه دي هم عذر دې ماتولې شي چا سره ملمه څوک دې ملمه دې ماتولې شي نه پلی روزه خو زوال نه مخکې زوال نه پس نه البته په حق د والدین کې تر عصر پورې ماتولې شي ال چې غیر والدین دي فلیست زیابت بعد الزوال عذرا او چا په کې د سویلي کې چا روزه ما تکلل نفلی او نه دې دا او قضا به راوړم امام یوسف رحم الله مسلک دې حل له ذلك سید ورلوي مخکې راځي دي الله سم عنوان دو مسلې دي معکوسی الف سیرت د غیر مکلف غیر مکلف شي نه حکم ادا دي چې تشبه وکړي کا مسله دا د ماشوم د بالغ شو روزه کې حالانکه وسبوري خوراک کول بس یو د بالغ شو کافر روزه سره نیول نه د مسلمان شو نه دواړو کې حکم دار امسکا کافر خاصم روزه نشي نیول نه اهلیت پکې نشته امسکا بقیت یومهما وصام بعده امسکا بقیت یومهما لحق الوقت بالتشبه او وصام بعده به ذکر روزه نه ده شوی وصام بعده معنا د دې ورځې نه بس کې منوري روزي دی بنيسي او کوم روزي چې تیری شوی دغه قضا بنشته حتی کوم روزه کې چې بالغ شوی دغه قضا بنشته او دغه شان کوم کې مسلمان شوی دغه بنشته دغه شروع کې اهلیت نو دا امساک واجب دي سیرا ادا ده دغه مسله سیرت د مکلف غیر مکلف شي یو سره ټیک ټاک په رمضان کې به وشي رااله نکم ورځ باندې چې به هوش شوه او روزي نیولې و د دې قضا بنشتا دا شروع کې اهلیت او روزي نیولې نه درې کارونه کې خوراک سکاک جما کې سم مخدنی دی راغلي مسلو جو وشوله البته نور روزي نه کیږي ولې کې باقاعده نیت نشته بکی الذي حدث فيه الإغماء لم يقضي اليوم الذي حدث فيه الإغماء وقضى ما بعده لانعدام النية فيه ومدغشان وإذا أفاق المجنون في بعض رمضان قضى ما مضى منه وصام ما بقي اللي ونه روغ شو په بعض رمضان کې نو کوم چې تللی دي اغه روزه هم قضایي راوړي ځکه چې په رمضان کې روغ شو سبب ورتراله شو د شهر رمضان ټول قضا راوړي او باقي روزه بنسي بلکې دې کوم دوه صورت دي مولوی سب یو هغه مری هغه لیوانه دي چې هغه د بلوغ نه مخکې لیوانه او بالغ شوی لیوانه دي نو دې دا حکم دې سټیم چې روزو کې روغ شو نو تیر شو روزو قضایي بنشته دي او کنه بلوغ نه بس روغ ورسته لیوانه شو یعنی لیوان تو به دغه وته وي څو تاری عارضی وته وي نو دې حکم بدل دی کله لیونه کله روغ نو رمضان کې چې یو ورځم روغ ټول رمضان قضایي په لازمه ده څلسم مسألتان معکوستان دا معکوس دي الف حدوث د عذر رااله خذ وروجني ولي و حیض وتراله ماشوم وشو نفاس شروع شو بس روجه ختم شو طهارت بګه شرط د حیض او د نفاس نه مونږ ویلو کنه وقدت اذا طهرت کله چې باګه شي قضا راوړي کا دلته یو بل مسله ده ممسکی حیض دوايي استعمالول شي کنه نو ملي صرف دوه مسلې دي یو دوايي استعمالول حضور اباحت سره تعلق ساتي او یو دا چې دوايي استعمال کړله بیماری ودرېدله نو د روزي به څه حکم دي د منځونو به څه حکم وي نه دا کتاب الصلات سره تعلق ساتي نو که بیماری ودرېدله د پاکي خزي په حکم کې د بهر صورت یا د بیماری سره شروع کېدو تر پرې نه خودله نو د پاکي خزي په حکم کې دا څنګه چې دغه احکامات دی غد دین دي او دویم د دوايي استعمالول شي کنه نو کچري طبيبان ورته وي خپل تجربه نه ثابت شوی او تکلیف وته نه ور کوي نقصان نه ور کوي بدن ته بس صحیح ده خو ډاکټرانو ته وي او نن سبا وته وي چې دا د دوايي استعمالول بدن ته ضرر ور کوي او قاعده دا ده چې کم شي بدن ته یا دماغ ته نقصان ور کوي ضرر ور کوي او غالب ګمان دا جایز نه مینه دا جایز مکروه ده
ذکر پاک دمن خزي علامه دار دي مېش کې وته هي زراځي فطرت سلیمه ده پاک دمن نه روغ خزي کا روغ خزي خزي ويتأكل سرا وجهرا ولا يجب عليه التشبه تشبه بنا د واجب اهلیت پکې نشته خوراک ښکارا او پټ کولې شي ونن سبا مروت خلک خلاف غني خلک مخ کې لګي خلک وي ښه شي روان دي طبيعت خراب شوی دی ټیک دا وس دیم نمبر زوال د عذر دی مخ کې حدوث عذر او زوال د عذر دی واذا قدم نو دا مخ کې مسله کې اچھا سم راځي ولا واذا قدم المسافر مسافر علی عذر ختم شو او یا حیزه روغ شولا نفاس ولا بیماری ودرېدله بیمار روغ شو امسک عن الطعام والشراب بقيه يومهما البته روزه نه کیږي ښا دغه شروع کی روزه نیول نه ده د وجه تشبه نه داسې ده پنځل لسم نمبر عنوان الخطأ في السحور او الافطار یو سړی په سحور یا افطار کې خطا شي پښمنه یې کولو ټیم په داخل شوی او یا ټیم نو داخل شوی افطار یې وکړلو نو ومن تسحر وهو يظن ان الفجر لم يطلع او افطر وهو يرى ان الشمس قد غربت ثم تبين ان الفجر كان قد طلع او ان الشمس لم تغرب قضى ذلك اليوم ولا كفاره عليه قصدا کار نه دی کړي افطار موجود شوی لکه صورتن خوراکي جو په دماغ ته جو په معده ته رسیدلې معده ته روزه ماته شوله البته دومره د کفاره به نشته رزق د روزي د ماتولو بني اعتکار نه دی کړي په دغه قصد معنی نه دی کړي الامور بمقاصدها تاسو راسي بده معنی نه د ګمان داو چې ټیم نه دی داخل خوراکي کړو او رست معلومه شوله چې ټیم داخلو نو ګمان خطا او لا عبرت بظن البين خطأه 71 نمبر ماده وا همدغه شان ګمان داو چې نور پریوتره خوراکي وکړو حالانکه نو ګمان ظني بين خطا اعتبار به ولنوي ښا دا هغه صورت د چې غالب ګماني وو چې ټیم نه دی داخل غالب ګماني او ټیم لانه دی بار شوه کوس غالب ګماني دا او چې ټیم داخل له به خوراک کو پښمنی کی یا ټیم نه دی ختم شوه د روزي ټیم غالب ګماني دا نه دی ختم شوه به افطاری شروع کړل یا شک چې ختم شوه کنه دی بدغه صورتونه کې به کفارم به لازمي ولی به لازمي ځکه صرف توهم وکول عبرته التوهم هله مو کنه ثم ماده 73 نمبر ماده مخکې راځي خاتمه د باب رؤیت د هلال د فطر او نصاب د شهادتي دا مخکې مسلې ومن را هلال الفطر وحده ولم يفطر ولې چې چا ځان له هلال الفطر ولیدله او قاضي د لیدو فیصله ونکړه نو دا به افطار نه کوي خلکو موافقت کې بروجه نيسي او احتیاط هم دا دي چې تعلق د حقوق الله سره دی چې روزه دی ونی سم قاعده ویلي و دي امام کرخی رحم الله اصلم ذکر کړو الاصل ان الاحتياط في حقوق الله تعالى جائز وفي حقوق العباد لا يجوز اصول کرخی 17 نمبر تاسو ورسېدلې دغه مسله په دې عنوان کې کچره اسمان صفاو اچھا اول دا صورت دي چې اسماء اوریز وا ګرد غبار سپوږمۍ نه لیدل شولا ندل توز یو سړي غوا کار نه ور کوي ښا پر شهادت ضروری دي دو سړي یا یو سړیو دو خزي باقاعده شهادت لفظ بمبر سره ذکر کوي او وجه سره د تعلق د حقوق العباد سره دي او بندګانو په کې فیدم د اوس بروجنی نيسي مخکې خود روجي نیولو مسله وکنه اوس اختر د بندګانو حق دی خجي او وإن لم تكن بالسماء الا وكلت نو به من قبل مگر شهادت د جماعت يقول العلم بخبره نور قسم مخکې ذکر کړي وا
برحال دا مسله ذهن کې کینوي پښمنه کول مستحب دي تسحروا فإن في السحور برکه او به تاخير مستحب دي ثلاث من اخلاق المرسلين تاجيل الافطار دا جلتی کول او تاخير د سحور او د مسواک سحور څه ته ویل کېږي دا نو ویل تعریف به کار د اسم لما يؤكل في وقت السحر د سحر په وخت کې چې کوم خوراک کیږي هغه د سحور ویل کېږي او سحر وخت کم دی شپې کوم شپږم حصہ ده شپږ حصو باندې تقسیمه کې شپږم حصہ خوراک دا سحور دی پښمنی ثواب په ملاويږي خجی بهرحال په دغه مسله کې اور بسې مسله کې دا میش دلیدو کې شهادت مونږ ول شرط دی ښا ځکه دا دینی خبر دی د کې عدالت هم شهادت هم ضروری دی دیني ویم حقوق العباد نه ده منزله الشهاده على الحقوق ده مزبل وفاتي شنو